بوډای مال او د میلمه له څوک راکوي؟ الله راکوي. نو بوډای راوسته چې ډوډۍ کېښوده نو ابراهیم علیه السلام هغه بوډا ته وایي لاسونه یې رپي اوس بوډا دی ورته وایي د خدای په نوم شروع کوه، د خدای په نوم شروع که. بوډا ورته وایي چا په نوم؟ وایي د خدای. وایي خدای څوک دی؟ نو خدای نه پېژنم، نو ما په کور کې ما ځان یو خدای جوړ کړی دی، یو بوته، د هغه په نوم به شروع کوم. ابراهیم علیه السلام ورته غصه شوې، ښه زما د رب په نوم ته ډوډۍ نه خورې؟ زما خدای نه مني چې چاته پیدا کړي؟ پاسه خبیث بچی ګڼې اوس یو څو دی وامه وځه خوار شي، تا به زه ډوډۍ خورم؟ ته زما خدای نه مني، زما رب نه مني. پس سړی بوډۍ په مخه کړ. رب العالمین ورته وحی وکړه، ای ابراهیم دا دې څه وکړل؟ وی خدایه ما ورته وی چې ستا د خدای نوم واله، هغه ستا نوم نه اخېست، د بت نوم یې اخېسته، ما له پې غصه راله. دی ګوره ما سره شرک کوي، شرک ما نه مني او ما سره شریک مني، او دا بوډا د سلو نه وړېدلی دی او ما پې ډوډۍ بنده نه کړه، زه ورکوم. زما دشمن دی، ما ته کنځل کوي، زه چې خدای شریک ګڼي دا خدای سره کنځل دی، او مال یې نه غواړي، زما مال د دغه بت نه غواړي، او ما ټول عمر ډوډۍ ورکړه، نن ستا میلمه شو یو نوړی ډوډۍ نه هغه دې پې بنده کړه. هله وایي شابه. هغه نوکر ته وایي دا بوډار دی چې را پیدا کا. بوډۍ راوست ډوډۍ ته کېنه، وایي تا خو وختي زه وشړلم. وایي ما ته خپل رب ملامته کړم، خپل پروردګار د چا د نوم د وجې نه چې ته ما وشړلې هغه ذات، تا چې کوم ذات سره شرک کې هغې ذات ملامته کړم چې بد دې وکړل، زه ډوډۍ ورکوم ته نه ورکې، ما سره شرک کوي زه ورکوم، نن تا سره پوټی کېناسته او ته نه ورکې، نو به زه معافي غواړم، شابه ډوډۍ خوره. وایي ښه واقعي داسې ده؟ وی او وی ما ته کلمه وخواه چې زه مسلمان شم. بوډا خدای مسلمان ابراهیم علیه السلام باندې ایمان راوړ، شرک نه توبه کړ. نو خبره مې دې پورې کوله چې حضرت ابراهیم علیه السلام مهمان نواز و. نو یو بوډا والا راغی او د خدای نه سوال کړی چې خدایا زما مرګ لږ زما په اختیار کې کا، چې زه وغواړم نو چې زما نه ساه لاړه شي، چې نه غواړم چې زه جم دې ډېره ښه ده. ما خو تاسو تېره جمعه د ابراهیم علیه السلام د قربانو ذکر کړی و که نه؟ څومره قربانۍ کړي دي. نو رب العالمین د داسې انسان سره خپله ښېګړه کوي، خو الله خپلې فیصلې په طریقه چلی د الله بره علم بل چا سره نشته. بوډا چې کېناسته ورسره ډوډۍ ته، نو بوډا داسې حد ته رسېدلی دی چې لاسونه یې رپي او سر یې مرپي. دا بعض انساني هغه بیماري غریبه، سر یې مرپي او لاسونه یې مرپي او خوله یې مرپي، چې نوړۍ دې بوډا اوچته کړه او خولې ته یې کړه، نو هغه ترکاري او هغه نوړۍ ته په دا ږیره راوبېدله، ټوله ږیره او جامې د لمدې شوې د ترکارۍ نه، او نوړۍ ته په ځمکه پرېوته. ابراهیم علیه السلام پې رحم راغی چې خدای داسې جم دی د ده دا ژوند. بله نوړۍ راواغېسته د غریبه، لاس یې رپېدام ته پرېوته، بله یې راوچته کړه، چې بله یې راوچته کړه په خواره یې خولې ته ورسوله، نیمه ترې لاندې لاړه او نیمه په خوله کې ګډه وډه شو، ږیره او جامې ټولې رنګ شوې په ترکارۍ او په ډوډۍ. حضرت ابراهیم علیه السلام دې بوډا نه تپوس وکړه، بابا د څو کال وې؟ وایي د 200 کال. د ابراهیم علیه السلام د عمر برابر عمر یې ورته یاد کړ، وایي د 200 کال. ابراهیم علیه السلام وایي خدایه داسې عمر ته خو مې مه رسوې، دې عمر نه مې الله وساتې، دا عمر دا ژوند خدای دې نه خو مې وساتې. بس هغه سړی ورته برابر شو. ملک الموت په دغه شکل کې راغلی، ملک الموت د مرګ فرشته په دغه شکل راغلی، ورته برابر شو. ابراهیم علیه السلام بس سا دی نه وباسم، وایي ما ته خو الله مشوره ویلي چې که ژوند دې خوښ وي نو نه وباسم، که مر وایي اوس دې سوال ونه کړه چې دې ژوند ته مې خدای مه رسوي، اوس دې په دا ټکي دې ووایي په خپله تا ځان له مرګ وخت په دغه ټکي دې ووایي، ټیم دې پوره دی چې خبره خلاص ده، چې ځکه الله تعالی اختیار ده کړو تا په خپل یو خدای دې عمر ته یې ونه رسوي، نو یو سیکنډ پکې پاتې دی په دغه عمر کې. لکل امة اجل اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. چې کله هغه نیټه راله نه یو ساعت سیکنډ مخکې والی شته او نه یو سیکنډ وروسته والی شته. یو سړی د دارو دکان ته لاړ، دارو یې اخېسته، چې دکان ته دارو لاړو نو هلته دارو اخلي، هغه دکاندار ته وایي چې د دې څومره ټایم دی د دارو، یو دې بوتل هغه بعضې وخت کې ګرنټي ورته مونږ وایو، د دې به څونه ګرنټي وي؟ دکاندار ورته وایي ستا ګرنټي شته ده چې د دې بوتل ګرنټي غواړي؟
وی آو بالکل زما ګارنټي ته د ځوان زلمیم ډوډۍ خورم پیسه شته دولت شته خپې شته روغ صحت شته زما ډېره لویه ګارنټي ده او یا اتیا سل کاله ژوند مې دی خو چې دا ټکې وي د هغه دوکاندار په هغه فرش د پاسه را پرېوته او ساعت یې وخته ګارنټي د ژوند چا سره هم نشته قرآن شریف کې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کار مقرر کی التا ورسیگی نو التا دساو باسی جعل له الیها حاجتا التا و حاجت مقرر کی لالچی او چی التا کی زی مرگ مقرر دے دساو باسی نبی علیہ السلام فرمائی چی بنی اسرائیلو کے کسان را جمع شو یروی رازے اللہ تا وجعلو سوالو کو دے مقبری تزو یو ملی دی که را جمدی شو او مونږ ته لږ تپوس وکړو د ځان کدن او د مرګ واقعي که سړی ډېر لوی سفر هم وکړي که نه نو ستا رابطه ورسره وي که سعودي ته لاړ شي انګلینډ ته لاړ شي نو په ټیلیفون خو دې تپوس کولی شي که نه داسې ده که نه چې لکه سال دی امریکا څنګه ده سفر دې څنګه و جس کې لاړې بس کې لاړې څنګه تکلیف وکړو نو لیکن د مرګ په سفر چې څوک ورغې ته دې په ټیلیفون معلومات کولی شي نه درته په انټرنیټ الویلی شي او نه درته دا بل موبایل کې هغه شی سره هغه خلکو ته جلیږي میسج هم درته نشي کولی چې یاره د مرګ سفر څنګه و ځان کدن مې څنګه و نو وایي چې یاره مونږ له غوندې یو مړی که جمدی شو چې مونږ دې تپوس وکړو نو دوی چغې ووالې الله ته نیکانو خپل عملونه الله ته پیش کړل چې یا الله یو زوړ غوندې مړی مونږ ته را جمدی کړه چې مونږ ته ځان کدن او د مرګ متعلق معلومات ول وی الله دا دوی دا دعا قبول کړه یو جلق وشو یو قبر اوشتید و یو مړی ته بهر ووته دوی ته یې وکتل هغه هم حیران شو دوی ته تپوس وکړه کله مړی چې معلومات یې وکړل 100 کاله د هغه د مرګ شوي پوره 100 کاله دوی ته تپوس وکړه یاره وی بس یو تپوس ته نه کوو چې ته څنګه سړی یې زه خو یې ښه یم الحمدلله نیک سړی یم وی دا تپوس ته نه کوو چې مرګ څنګه و د دې مرګ ال راته ووایه وی 100 کاله مخکې رانه سوتې ده 100 کاله مخکې او اوسه پورې 100 کاله وشو چې زما په خوله کې د ځان کدن هغه تریخوالی پروت دی 100 کاله وشو چې زما په خوله کې ځان کدن تریخوالی پروت دی وی دا هم را سره څه ظلم وکړو چې تاسو په دعا را جمدې کړم اوس به بیا ځان کدن نه باندې تېرېږي اوس خدای ته وګورئ ستاسو دعا قبلیږي نو ما له الله نه سوال وکړئ چې ما نه داسې سال لو باندې چې ځان قدم را باندې را نشي مرګ چې نبی علیہ السلام فرمایي د حضور پاک مبارک حدیث ته چې په انسان مرګ راځي که نه مرګ ته څه ویلي دي حازم اللذات اکثروا ذکر حازم اللذات الموت نبی علیہ السلام فرمائی دا مرگ ذکر دیر زیادو کے بار بار دا مرگ ذکرو کے مرگ سشے دے حازم اللذات دا انسان دا دنیا دا خون دا لذتون ختم کی دلے ولی کی پا مالدار چراغی دا مالدارے لذتون خوندون ولا دلے ولی کرد پا غریب چراغی پا ارچا چراغی دا دنیا خون ختم لذت ختم دا وجود دے تاکہ چکم دا مرگ خلق وی لکه جنازه ټیم ولکې ده سو کوئی سبب حقونه نه وجود خرابېږي په ساتلی سو هغه عزتمن پلار بیا سو په خپل کور کې نشي ساتلی خوان ختم شو کنه هغه مال لا به پاتې شو هغه بچی پاتې شو هغه کارخانه پاتې شو هغه فیکټری پاتې شو ازمکه جیداد نوکران اجرا ارس پاتې شو نو مرګ خامخا یو حقیقت تے انکار تے نشی کوئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سمر نزدی صحابی دی سونا خدمت ہے کرے دیکھو برای کورو باری خدمت کرے دی نبی علیہ السلام پا وطن کے او پا سفر کے او پا لگا او پا نار او پا تند ندی دا نبی علیہ السلام مبارک خدمت کرے دی دا نجی گنی ڈوڑای بیون خدمت بکم او جنین بکم او د حضور پاک دا حدیث دونه خدمت کړی 15,000 او 300 او یا احادیث دنا د پیغمبر علیہ السلام نقل دی شیخ الحدیث او د حضور پاک نږدې مرګره دی کوم وخت مری
نو دا